أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. سورة توبه 14 نمبر آیات تے 16 نمبر آیات د سورہ توبه. دیزی نمخ کی اللہ تعالی جل جلالہ د کافرانو سرا د جهاد کولو تذکرہ وکړه چې مسلمانانو تاسو د کافرانو سره جنگيږئ ځکه چې د کفار دا داسې قوم دی چې د کم لوث او کم عهد تاسو سره کړی دی نو یو هغه مات کړ. دویم دوی د مکې مکرمه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دینو دا وستل او دریم دی په کمزورو مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلمونه په اول کې چې دین دا ډېر کړیو. اوس الله جل جلاله فرمای چې مخکې قومونو ته چې بکله الله د عذاب ورکولو اراده ولرله نو یا خو به په هغه باندې عذاب راوستو په یو ځل باندې به غون هلاک کړو. ناغه عذاب بیا مختلف شکلونه و یا خو به عبرا واسطه چې د اوبو په ذریعه سره به غون چې دنه دا به ختم کړل لکه قوم نوح د اوبو په ذریعه سره چې دنه غون هلاک شي. او نن سبا پاکستان کې موږ چې دنه دا ډېر زیاته شوې ده. سین او بلوچستان چې دنه داخلي وو کلام کې بل اور ډیر زیات ورانه په مدین بحرین کې ډیر زیات ورانه چې دینه دا کړی دي. یو پنځرونه دی په یو ګډ باندې ولاړ دی او د خلکو په انتظار دي چې څوک اوس راشي موږ له بلاس راځي موږ واره اخره کې په اوبر راشي او غونډونه چې دینه دا یو څلور او پنځونه په یو ځای باندې اوس په دې امت باندې جهاد چې دینه دا فرض شوی دی. په دې امت باندې د کافرانو خلاف اسلحه او چتول چې دینه دا فرض دي چې د کفارو خلاف جنگي او وجه سنا وجه الله جل جلاله ذکر کړی دا چې دا الله کافرانو ته عذاب ورکړي او استاسو په لاس ورکړي. دا کفار الله رسوا کوي او استاسو په لاس باندې رسوا کوي. استاسو په لاس الله جل جلاله کفر دا ختمول غواړي کافران رسوا کول غواړي او الله د مسلمانانو امداد کول غواړي. د کافر خلاف الله جل جلاله د مسلمان امداد وکي او د لپاره چې د مسلمانانو باندې مخکې کم دي ظلمونه کړیو کم تکلیفونه په تیر کړیو چې په هغه سره اوس د مسلمانانو زړونه چې دینو دا وصیت کوي نه الله جهاد چې دینو دا فرض او دې کې الله دا بیانې چې جهاد ولې پر شی او د دوه خبرو د وجنه یو د دیو جنا چې الله جل جلاله د ایماندارو خلقو امتحان واخلي چې او ایمان خو ټول راوړې دي خپدې کې کرا کم یو دي او پدې کې کوټه کم یو دي. الله جل جلاله د کرا او کوټه معلومول غواړي
چې او دا چې د ایمان دا کړه دې د ایمان چې دنه دا کوټه دې بیکاره دې دا الله معلومه ول غواړي نو کوس یو سړی وای دا الله ته د مخ کې نه پته ده چې دې خلکو ایمانونه چې دنه دا مضبوط دي او د دې خلکو ایمانونه چې دنه دا کمزوري دي نو جواب داره چې الله ته د مخ کې نه پته ده ولیکن د مؤمنانو ته پته نشته لري چې او بمون کې کم کلک ایمان والا دی او کم ضعیف ایمان والا دی نه الله دې تخکار کول غواړي چې او دا پکې کړه ایمان والا دی او دا پکې کوټه ایمان والا دی ام حسبتم الله فرمای آیا تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو په واستلی شوي ولما يعلم الله الذين جاهدوا او دا چې الله تعالی جل جلاله ته نه معلوم شوی هغه خلک جاهدوا منکم چې جهاد کوي تاسو نه د الله فلا راکي دا پر الله ته نه معلوم الله ته معلوم شوی د مؤمنانو ته نه معلوم شوی الله غواړي چې اوس مؤمنانو ته مخکاره کی چې او دا خلک دی او دا کوټه خلک دی دویم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دی بد الله نه او د الله د رسول نه او د مؤمنانو نه علاوه بل هیڅ یو کس چې نه دا برازدار نه جوړي رازدار چې جوړي رازدار چې نيسي الله به جوړي د الله رسول به جوړي او مؤمنان چې نه دا به جوړي د دې دریو کسانو نه علاوه هیڅ یو کس چې نه دا برازدار نه جوړي کافر چې نه دا رازدار نشي جوړولای او یو خاطر میدان کفر ته په میدان جهاد کې استامخه د کافر ولاړل اگر چې هغه ستاپلار ولې نه دی او دغه ته پتا باندې امتحان دی لکه سړی جنگ بدر ته سوچ وکي یو طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ دی بل طرف ته د هغه زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر ولاړ دی یو طرف ته جوړ نبی عليه الصلاه والسلام حضرت علي دې دواړه ولاړ دی او بل طرف ته جوړه حضرت عباس ولاړ دی اخوا جوړه حضرت حمزه ولاړ دی دغه جوړه نه حق د حضرت عبید چې نه دا ولاړ دی او اخوا د هغه پلار شیبه چې نه دا ولاړ عتبه چې نه دا ولاړ دی نو ټول چې ګورې نه پلار او زه ټول چې ګورې نه پلار او زه الله اوس امتحان کوي بطور امتحان راوستو دا جهاد نو دوه قسمه یو دا چې الله فرمایي چې مونږ ته دا معلومه شي چې او پدې کې جهاد کم خلق کوي او کم خلق جهاد نه کوي نو چې کم خلق جهاد کوي د ایمان کړه دي او کم خلق چې جهاد نه کوي د ایمان کوټه دي دویم دا چې د مسلمانانو او د مسلمانانو د پیغمبر نه او د الله نه علاوه د بل چا سره دوستي چې دنه دا نه کوي نه کوي نه پته ولګي د ایمان چې دنه دا کمزوري دي والله خبير بما تعملون الله جل جلاله خبردار دی په هغه کارونو تعملون چې کوم تاسو کوي الله دې عمل توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا رحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله معاف يا الله سچ موريدا هم درس قرآن شکر دې بخل درباري علي کې قبول کړي الله سچ موريدا په دې عمل کولو توفیق راکړي دیا مون عباداتو کې کما سستیانی دې خدای د سستي مونږ واس ای زمون عبادات معاملات عقید عقائد اخلاق ټول دا ټول زمون صحیح کړي الامر نرادش صلی الله تعالی وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه